چې ابراهیم علیه السلام کله دا بیت الله شریف جوړ ک پوره یک رب میں اور فرمائی چې څه وغواړه انعام کې صدر کوما. کله کله انسان یو کارو کا موت اصول ورکو انعام ول ورکو. ډیرو خيارو ابراهیم علیه السلام وغواړه په انعام کې څه وغواړه. بیت الله شریف دا جوړ کا نن رب ته اعلان ک چې وغواړه څه غواړي چې په انعام کې درکړم. قران کریم پاغه باندې گواهی نبی نه څوک او خيار وی نبی نه څوک خسته شي الله نه غوښتای شي نشي غوښتای. ابراهیم علیه السلام هغه خبره نه رب قران جوړ ک. ابراهیم علیه السلام څور ته فرمای ربنا وبعث فيهم رسولا. خدای پاکا په انعام کې ستانه چې تارا ته وی چې وغواړه هغه نبی نه غواړم زما په اولاد کې پیدا کړه چې مخ په زمکه باندې هغه نبی نه بل بهتر نبی نشته یا الله. بس دغه نبی زما په اولاد کې راواله. زما یو عالم لیکلی دی وی چې هغه نعمت یې د رب نه وغوښته چې دغه نعمت رب سره بل نو. بس دغه نعمت دا د رسول الله مبارک نعمت دا رب سره یو همدغه یو الله پیدا کړو. هغه تر ابراهیم علیه السلام وغوښته. رب ور سره وعده وکړه چې دغه نبی بستا دغه بیت الله په انعام کې به دغه نبی زستا په اولاد کې پیدا کوم. د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پورا ک. نو ابراهیم علیه السلام غوښته رب زه اخرنۍ نبی غواړم. ذکر یې وکړي چرچا یې وکړي بغیر د دلیل نه وکړي. دغه خلک دا نور خلک با کسوځي مونږ خو خپل پلار نه یاد کړای مونږ خو خپل لیکه شرم ولا پکار دی چې په ذکر مصطفی علیه السلام مبارک بم چاته تکلیف ملاوي. پنارا د مصطفی علیه السلام چې ناره رسالت ناره سره یا رسول الله په دې باندې بچاته تکلیف ملاوي. دا بم امتی افسوس خبره ده.